کمزوري یو، زموږ مدد وکړئ، زما د آواز دی تر ډېر لرې پورې ورسي، ځکه چې زما بچي روږ دي، زما ډېر ماشوم بچي نشته چې د هغه به څه حال وي. زه د خیرآباد یم، د خیرآباد اوسېدونکې یم. کشمیر کې زما لور او زما زوم اوسېدلو او زما موږ پسې ټلیفون وکړو، وي دا هلک وي راولېږئ، موږ له هغې سره موږ کار وګورو، ستاسو ډېره غریبي ده او دلته کې اسان د کار به ولې وګورو. نو چې هغې یې بوتللو، زما زوی یې بوتو، نو هغې هلته کې یو له 7 ورځې سره و، کار یې ولې کتلی و او بس بیا د هغې ځای نه زما لور او زما زوی ښه په سلا باندې د کشمیر نه وباسلي دي، کیمرو راغستې دي او د انیپو او د شیراز او د طیب او د ایجاز په سلا باندې چې تغیب کړي دي. تر نن تاریخه پورې هغې لا نشته. په 16 تاریخ باندې انیپ ته وتي دي او په 17 تاریخ باندې شیراز دی، د دې ځای نه چې د کشمیر د میل نه چې ته وتي دي. زما د زوی نوم عمیر دی او د لور نوم مې ثنا دی او د زوم نوم مې شیراز دی. زما زوم مثلا ځان روږ کړی دی، موږ له یو دغه راکوي چې لکه هغه سره هم نشته. زمونږ دعوه په شیرازو او په انیپو او په ایجاز او په طیب باندې زمونږ دعوه ده. زمونږ نه په شهبازګړ کې ته رپورټ اخلي او کشمیر ته زمونږ په غریبۍ کې 15 پیرې زمونږ دی لړلو او په کشمیر کې زمونږ نه رپورټ وانه غوښتو. نو زمونږ د غریبانو کم حال شو. مونږ د خدای غریبانان یو، زمونږ 50-60 روپۍ ولګېدې، د یو بل نه مو راغستې دي. نو مونږ به څه کوو؟ شهبازګړۍ تاڼۍ ته چې مونږ لاړلو نو مونږ ته یې داسې ووایي چې تاسو لاړ شئ کشمیر ته، د هغه ځای نه رپورټ راوړئ. او هلته کې راته وایي، هلته کې مونږ ته سپي سړي نه وایي، بس دې لاړ شي شپه تېره کړي، ورځ تېره کړي او د دنیا پیسې ولګي، ولې چې دې له جېبه نه ورځي. پلار او زوی لاړ شي جېبه ولې نه ځان سره یو کس سیوا بوځي او هلته کې وایي چې نن سیچو نشته، نن تانادار نشته، بس په دغې بهانه باندې کلي ته را رخصت کړي. هېڅ چاته هم نه تلي. زمونږ په دې باندې دعوه ده، زمونږ په دې باندې دعوه ده ځکه چې په 17 تاریخ باندې زما د زوم موبایل بند شوي دي او زما د زوی عمر موبایل هم بند کړی دی. د انیپ چې په 16 تاریخ باندې شهبازګړۍ ته ښځه راوسته، د پلار کره یې کېنوله، دې د کور نه ووتو. د لومبي موبایل سیمې په پینډه کې بند شوي دي، دویم سیمې په سرګوده کې بند شوي دي، دریم سیمې په کراچۍ کې بند شوي دي. په کراچۍ کې کوم سیم استعمالوم هغه د انیپ پلارو مسلم نوم یې دی، د هغه مړ پلار سیم استعمالو. انیپ د شهبازګړۍ د دې سخر کره اوسېږي، دې وړوکې لوی کړی دی او د ماما زوی یې دی. دښمني نه وه، بس ما ولې لور ورکړله. په هغه لور کې ما ته دومره دښمني جوړه شوله چې ولې چې موږ یو غریبانان خلک وو، موږ ډېر کمزوري خلک وو. او هغې ویي چې موږ خو موږ به نن تاسو نن به له زوی ولمه، نن به له خاوند ولمه، لکه موږ ډېر کمزوري یو. زموږ مدد وکړئ، زما د آواز دی تر ډېر لرې پورې ورسي، ځکه چې زما بچي روږ دي، زما ډېر ماشوم بچي نشته چې د هغه به څه حال وي. زمونږ د غریبانو مدد وکړي چې زمونږ نه په کشمیر کې نه موږ له خدر وباسي، نه په شهبازګړۍ کې وباسي، نه که موږ به څه کوو، موږ ته خو سلا وښیې چې موږ به کم خوازو. زما عجز فقیر خاوند هغه د خبرو چل هم نه ورځي. زما دقه یو بچی پاتې شوی دی، هغې ماشوم د دې نه مزدوري شته، په یو جونګل کې اوسېږو، لکه زمونږ به څه حال وي. تاسو به زمونږ مدد کوئ، زمونږ هغه لوی الله ملګری، تاسو زمونږ ملګري یې، زمونږ خو نو هېڅوک هم نشته. زه د خپل وزیر اعلی او ای جي سره زه دا دعا کوم چې یا الله ته لکه تاسو زمونږ مدد وکړئ، زمونږ خو هېڅوک هم نشته. زما د اواز د هغې پورې ورسي، تر باچا پورې زما اواز ورسي، زمونږ مدد وکړئ.